دا جایز دی. لکه یو سړی د دکان کې ریخمینه کپړه خرڅوي نو کاروبار یې جایز دی، لیکن هغه خپله ځان ته جوړه نشي جوړولی، زنانو دپاره جایز دی. یا یو سړی دی هغه زرګر دی او د زرو دکان دی، زر خرڅوي نو زر خرڅول غشتل جایز دی، لیکن دی بنګړي واچوي په لیچو کې د زرو، یا په غوږونو کې والی واچوي، پخوا به د نیازبینو ماشومانو ته خلکو د زرو والی اچولې، یا په غاړه کې لاکټ واچوي، یا په لاس کې چې کوم نه یو بنګړی غونې واچوي، زنځیر واچوي، بعضې هلکان اچوي، دا حرام دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته ماچو ستا مکه کې تا سره که بل څوک کافر او مشرک وي هغه ته یې ورکړه. نو عمر صاحب وایي چې زما په مکه کې یو کافر رو نو ما هغه ریخم هغه ته واستول. نو دې نه معلومه شوه چې صله رحمي د کافر سره هم کولی شي، لیکن د هغه سره به د کفر او د معصیت په ګناه کې شریک کېږي نه.